بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران ركوع نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز نشئ رسیدی تاسو نیکی ته تر دې پورې چې تاسو خرج کړئ ځینې هغه څیزونه چې تاسو یې خوښوئ. وما تنفقوا او هغه چې تاسو یې خرج کوئ من شیء څه څیز هم فإن الله به علیم پس بېشکه الله په هغې باندې خبردار دی. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. ټول د خوراک څیزونه و حلال د بني اسرائیلو دپاره الا ما حرم مگر هغه چې حرام کړي وو اسرائیل علی نفسه اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل مخکې د دې نه تنزل التوراه چې نازلېدو تورات. قل فأتوا بالتورات ورته ووایه ای نبي صلی الله علیه وسلم چې راوړئ تورات فتلوها اول ولی هغه ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتیني. ومن افترى علی الله الکذب پس هغه څوک چې وي تړل په الله باندې دروغ من بعد ذلك رسته د دې نه فاولئک هم الظالمون نو هم دغه خلق دي ظالمانان دي. قل ورته ووایه ای نبي صلی الله علیه وسلم صدق الله رښتیا ویلی دی الله. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا پس تاسو روان شئ تابعداري وکئ د طریقې د ابراهیم علیه السلام یو مخیزي یا د دین د ابراهیم علیه السلام چې یو مخیزی دی. وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه. ان اول بیت وضع للناس بېشکه اولنی کور چې جوړ کړی شوی و دپاره د خلکو للذي نو خامخا هغه دی ببکته چې په مکه کې دی مبارک دی برکتناک دی وهدى للعالمین او هدایت دی پکې دپاره د ټولو خلکو. فيه آیات بینات مقام ابراهیم پدې کې نښې دي واضحه او مقام ابراهیم دی پکې یعنی د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی پکې. ومن دخله کان آمنا او څوک چې دې ته داخل شو نو په امن کې شو. ولله علی الناس حج البیت او دا حق دی د الله په خلکو باندې حج کول دي د دې خانه کعبې من استطاع الیه سبیلا چې څوک طاقت لري دې طرف ته د تللو د لارې. ومن کفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غنی عن العالمین بېشکه الله بې پروا دی د مخلوقاتونه. قل یا اهل الکتاب ورته ووایه ای نبي صلی الله علیه وسلم چې ای اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو کفر کوئ د الله د آیتونو نه والله شهید علی ما تعملون او الله گواه دی یا الله حاضر دی لیدونکی دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ. قل یا اهل الکتاب ورته ووایه ای اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله ولې تاسو منع کوئ د الله د لارې نه من هغه څوک آمنا چې ایمان یې راوړی دی تبغونها عوجا چې تاسو لټوئ هغې له کوږوالې وانتم شهداء او حال دا دی چې تاسو ګواهان یئ. وما الله بغافل عما تعملون او الله بې خبره نه دی د هغه کارونه چې تاسو یې کوئ. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی تطیعوا فریقا من الذین کچرې تاسو خبره ومنئ د یوې ډلې د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین نو وابړئ تاسو وروسته ستاسو د ایمانونو نه کفر ته.
وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات الله او څنګه به تاسو کفر کوئ او حال دا دی چې تاسو لوستلی کېږي په تاسو باندې آیتونه د الله وفیکم رسوله او په تاسو کې د الله رسول موجود دی ومن یعتصم بالله او چا چې ونیو دین د الله فقد هدی الی صراط مستقیم پس یقینا اخولی شوله دته لاره نیغه. په دې رکوع کې الله رب العالمین د پسندیده مال د خپل خوښ مال د خرج کولو فضیلت بیان کړی دی. الله فرمایي هرګز تاسو نیکۍ ته نشئ رسیدی تر څو پورې چې تاسو خرج نه کوئ هغه څیز چې تاسو یې خوښوئ. یعنې دا د انساني فطرت داسې دی چې د محبت د مال کې خلک ګرفتاري او دا محبت د مال چې په ځان باندې لګوي یا د خپلې خوښې د خپل طبیعت په بندۍ لګوي نو خوشحالی، خو چې کله دا د الله په لار کې ورکوي د ده په زړه کې یو دغه شانتي راشي لکه دغه نفساني خواهش را بیدار شي چې دا خو دونه ښکلی څیز دی دا خو زه ځان له استعمالولی شم یا دا خو دونه ډېرې پیسې دي دا خو به زما په پلان کې کار باندې راشي که نه داسې یو څیز پکې راوچت شي په دې دغه کې سوچ کې نفس دی که نه او دغه ته شیطان هم ورڅخه دغه شانتې خبره ته راوکي. نو اوس الله رب العالمین دلته دا فرمایي چې تاسو د الله په لار کې داسې مال مه خرج کوئ چې هغه ستاسو خوښ نه وي. د الله په لار کې چې تاسو ورکوئ نو تاسو دا سوچ کوئ چې دا زه الله له ورکوم، ځکه چې حدیث مفهوم دی چې تاسو کله د الله په لار کې څه څیز ورکوئ د الله رب العالمین د الله په لار کې مراد صرف دا نه دی چې مدرسه او یا جماعت او یا ده که تو یو غریب بنده له ورکوې یو مستحق دی یو یتیم دی دا خو بظاهره انسان دی که نه خلکو ځان له د الله لاره صرف دغې ته وایي او دې ته نه وایي نه هېڅ خبره نه ده دا ټول چې ستا سوچ دی چې یو مسلمان ته فایده ورسو نو هغه د الله لاره ده که نه. نو چې ته یو غریب له هم ورکې نو تا هغه بنده ته لا پیسې چې تو ورکې نو دا تو دا بنده سره ښېګړه کې خو ولې ورسره کې ځکه چې د الله بنده دی ستا پې ترس راځي حاجتمند دی محتاج دی د بل ښېګړه کې. نو حدیث مفهوم داسې دی چې تاسو له چې چا له څه ورکوئ نو تاسو هغه بنده له په لاس کې چې ورکوئ نو د هغې بنده د لاس نه مخکې د الله په لاس کې هغه ځي که نه. یعنې که مال چې مونږ ورکوو دا څونه دغه خبره د بنده باندې غونې زیګ زیګ شي که نه چې لکه زه الله له څنګه غلط څیز ورکم که نه دا هر څه خو د الله دي. چې دا آیت راغی نو په صحابو باندې بل شانتي اثر وشو. انس رضی الله عنه فرمایي وایي په انصارو کې د ابوطلحه رضی الله تعالی عنه د ټولو نه ډېر باغونه و د کجورو انګورو باغونه یې ډېر و په دې کې بېروحه یو باغ و ډېر زیات یې خوښ و او دا مسجد نبي ته بلکل منامخ و. نو نبي صلی الله علیه وسلم به دې باغ ته تلو او هلته به یې ښایسته اوبه وې پکې خوږې اوبه یې وې ښکلې اوبه به یې پکې وڅکې کجوره به یې وخوړه. نو چې کله دا آیت نازل شو نو حضرت ابوطلحه رضی الله تعالی عنه په خپل ټول مال باندې جایداد باندې نظر واچو چې د ټولو نه خوښ مې پکې کم ځای دی نو هغه دقه باغ و. نو راغی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په ټول جایداد کې د بېروحه باغ چې دی زما ډېر خوښ دی او زه دا باغ د الله په لار کې صدقه کوم او د دې ثواب لکه چې دا زه درکم الله د دې ثواب زه د الله سره د جمع کېدو امید ساتم او چې چېرته ستاسو خوښی په هغه ځای کې استعمال کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي ډېر ښه دا مالونه خو په دنیا کې اخر فنا کېدونکي دي او نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو. بیا یو روایت کې داسې هم راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لکه هغه ترې قبول کو او بیا یې ورته وفرمایل چې ابوطلحه ستا په رشته دارانو کې چې څوک عجزانان دي نو دا مال ډېر فایدهمند مال دی دا پې تقسیم کړه. او ابوطلحه رضی الله عنه ولګېده وایي په خپلو رشته دارانو د تره په زامنو باندې دغه باغ چې دی هغه تقسیم کو. تاسو سوچ وکئ که نه چې دا نمونه جذبه نو بیا جګړې بیا په جایدادونو جګړې بیا نه جګړې که نه. نو الله پاک دې زموږ د ټولو دغه شان جذبې را بیدارې کړي. ډېر واقعات دي په دې کې یو واقعیت داسې هم راځي چې لکه دونه هغوی د قرآن آیتونو ته سوچ کوو چې ما نه اوس هغه دغه یېر دی کتاب حواله رانه یېره ده
خو یوه زنانه راغله د جهاد میدان و، لکه نبی صلی الله علیه وسلم جهاد ته تلو، د خپل غیږې ماشوم و هغې راوړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماشوم زما نه قبول کړئ. نبی صلی الله علیه وسلم چې د غیږې ماشوم ته وکتل، وی دا ماشوم مطلب دا به څه زموږ په کار راشي؟ هغې ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو وایي کله چې د جهاد دپاره تاسو ته باندې توره یا نیزه وار راځي، نو تاسو دا زما دا بچوړی د ځان دپاره د ډال په طور استعمال کوئ، ځکه چې ما نظر واچو زما په ټول هر څه کې زما دا بچی ما ته د هر څه نه خوږ و که نه. نو دا خو د هغې هغه جذبه وه، د هغه زنانه هغه جذبه وه. نو خبره دا ده چې مونږ د زنانو کمزوري دا ده چې کله کله خلک چې سوالګری یواز وکړي، نو په شکور کې هم مطلب اوما یا سوځېدلي او یا داسې روټۍ چې ښکلي نه وي هغه د الله په لار کې ورکوو که نه. دې ته ډېر زیات خیال کوئ، د الله په لار کې ښکلی څیز ورکوئ. لکه دا سوچ کوه چې زه الله له ورکوم که نه، بیا بس چې سوچ ټیکي هر څه ټیکي. بیا الله دې مونږ دغه شانتې ورکړه ورکوونکي جوړ کړي، او دغه شان یوازې دا نه، دغه شان زه د چا خدمت کومه او چې زه هغه خپل کور کې زه بل شان ځای جارو کوم، د هغو هغه ګوټونه داسې پرېږدم سر جارو کړم، دا هغه صلاحیتونه چې دي هغه ټیک استعمالول نه. لکه مؤمن هغه دی که نه، اصل مؤمن هغه دی، حقیقي مؤمن هغه دی چې هغه د بل دپاره اسانۍ ورکوونکي. نو که هغه تو بدني اسانۍ چاله ورکولی شي، که مالي اسانۍ ورکولی شي، چې هر څنګه تو ورکولی شي که نه. په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي، لکه دا وړوکي او کچه خبره د زندګۍ چې هغه به ستا سوچ چې ټیکي که نه، نو تا به ټیک طرف ته روانی. بیا الله رب العالمین دا فرمایي چې یهودیانو داسې چل کړی چې په ځان باندې څه څیزونه حرام کړي وو، او دای په مسلمانانو بیا اعتراض کوو، وایي وګوره تاسو دا شی حلال کړی، زموږ په شریعت کې دا حرام دی، تاسو خلکو د اوښ غوښه خورئ حالانکې او پی څکئ حالانکې دا خو حرام دی. نو خبره دا چې الله فرمایي چې دا حرام نه دي، تاسو تورات راوالی او وګورئ چې ما پکې حرام لیکلی دي، دا حرام نه دي. دا ځکه چې دا صرف اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام د څه بیمارۍ په وجه یا د څه ځینې څیز بنده خوښ نه زیات دغه لیکي چې هغه حرق النساء بیماري وه، نو هغې له به د اوښ پی یا غوښه نه وخه، نو هغه په ځان لکه ایسته بنده کړي وه، نو بس دې یهودیانو هم هغه بنده کړي وه، او بیا به یې وي چې ګینې دا ده تورات خبره ده، تورات خبره خو نه وه، الله خو نه وه نازله کړې، نو الله وله د هغې اعتراض جواب دلته ورکړی دی. بیا الله رب العالمین ورته فرمایي، وایي د ابراهیم علیه السلام دین چې دی تاسو هغه یکسو دین دی، د شرک نه پاک دی، تاسو هغه خپل کوئ. نو ملت او شریعت د ملت ابراهیمی نه مراد دا دی که نه، دلته ملت ابراهیم لفظ استعمال شوی دی. نو د ملت ابراهیمی نه مراد دا دی چې دا هغه د دین اصول دي چې په هر نبی باندې یو شان نازل شوي دي، مطلب صرف د الله عبادت کول شو، او د بل چا د الله تعالی د حکم نه علاوه د بل چا حکم نه منل، مطلب چې د الله د حکم خلاف نو هغې ته سر نه ایښودل، څنګه چې ابراهیم علیه السلام د نمرود خبره نه منل. دغه شانتي د الله تعالی حرام ته حرام ویل، او چې الله کوم حلال کړي هغه حلال ویل. دا ټول دین ابراهیمي کې چې دین هغه او په نبی صلی الله علیه وسلم په دین کې، په ټول نبیانو په دین کې دا یو شانتي شرعي دغه احکامات و، ټیک ده. او باقي شرعي مسائل چې کمی یا شریعت چې ستوي، نو د هر دور مختلفي تقاضي که نه، نو الله پاک د هغې مطابق په هر نبی باندې نازل کړی دی. بیا الله رب العالمین فرمایي چې خانه کعبه چې ده، دا د یهودو د بل اعتراض جواب الله ورکړی دی چې خانه کعبه چې ده دا خو د ټولو نه اول کعبه وه، او دوی به دا وي چې نه د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس وي، او اوس تاسو چې دی نو خانه کعبه کړله. نه، الله رب العالمین ته دې جواب ورکوي چې د ټولو نه وړاندې کور چې الله مقرر کړی و، نو هغه خانه کعبه د الله کور و، چې ابراهیم علیه السلام د عبادت د خلکو دپاره، د خلکو د عبادت دپاره دا مرکز په حیثیت سره جوړه کړله. او بیت المقدس خو د سلیمان علیه السلام نه، سلیمان علیه السلام د موسی علیه السلام د مرګ نه پس، لکه وفات نه پس هغه جوړ کړی و. نو الله رب العالمین دا وایي چې د فقهي وړو مسلو خبرو کې من خلی د یو الله بندګي کوئ، اصلي هم دقه
د ابراهیم علیه السلام طریقه هم وه او د سلیمان علیه السلام چې د موسی علیه السلام نه 4,500 کاله وروستو بیت المقدس آباد کړی د سلیمان علیه السلام د وفات نه پس 4,500 کاله وروسته بیت المقدس سلیمان علیه السلام دغه جوړه کړې وه که نه لکه دغه قبله چې وه او د ټولو عرب هم په دې اتفاق دی چې خانه کعبه چې ده د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده او هغه د موسی علیه السلام نه 8,900 کاله مخکې تیر شوی د ابراهیم علیه السلام نو خانه کعبه چې ده د ټولو نه اولنۍ عبادت خانه ده بیا الله فرمایي په دې کور کې داسې نښې دي ښکاره نښې دي چې د هغې نه دا ثابتې کړي دا د الله په در کې قبوله شوي ده او د الله خوښ کور دی دا کور چې و نو د لقو دق صحرا وه او هېڅ د هغې په خواو کې اوسېدونکي د خلکو یا د رزق هېڅ انتظام نه و که نه او د 2,500 کالو پورې په ټول عرب کې 2,500 کالو پورې په ټول عرب کې مکمل جاهلیت سخته بدامني خو د خانه کعبې خواوشا علاقه کې به پوره امن و او بیا 50 کاله مخکې چې کله ابرهه د خانه کعبې د ورانولو دپاره په مکه حمله وکړه الله پاک د هغه فوج په وړو وړو مرغو په کاڼو باندې تتر پتر کو ختم یې کو است هلاک شو او د دې واقعې نه د عربو بچی خبر و او د دې آیتونو د نازلېدو په وخت کې هغه خلک هم موجود و چې دا واقعې په خپلو سترګو لیدلې وه هغه خلک لا جمدې وه هغو دا واقعې لیدلې وه دا ټولې نښې داسې دي د خانه کعبې او بله دا چې الله پاک هلته څونه برکتونه ایښي دي بنده حیران شي هلته چې د رزق کومه فراواني ده هلته چې په پوره دنیا نه کم قسم خلک راځي بل د زمزم چینه ټولې دنیا اوبه به وچښي زمزم چینه نه وچېږي څونه خلک د هغې نه روزانه پته نشته چې په منونو اوبه وړي که نه نو دا د خانه کعبې څونه لوی برکت دی اهمیت دی او که نن سبا څوک تلي مطلب دا چې په وسنو کلونو کې که نه نو تاسو ته به پته چې هلته څه صورت حال دي که نه نو بیا ورته الله فرمایي چې الله رښتیا فرمایلی دي تاسو ته ابراهیم علیه السلام د دین پیروي وکوئ او بیا الله فرمایي چې اهل کتاب تاسو ته خو پته ده د هر څه نه خبر یئ وانتم شهدا تاسو ګواهان یئ په دې خبره چې دا نیغه لاره ده ځکه چې تاسو ته پته ده په تورات کې موجود دي الله خو بې خبره نه دی تاسو ولې دا کار کوئ او دا بدنصیبي شوي نو هېڅ چل نه و چا چې هم الله تعالی دین په مضبوطیا سره ونیو یقینا هغه بنده کامیاب شو الله دې موږ ټول په کامیابو بندیانو کې شامل کړي آمین